په ټولو نه ضروري خبره دا دی چې په دې کې ټمپریچر راځي لپاره بیا موږ څه کوو څه د دې علاج څه دی ماوث ټو ماوث د دې په وجه سره هم دا بسم الله الرحمن الرحیم نن زه د یو چې نن سبا چې کوم وایرس راغلی دی پاکستان ته بلکې په ټوله دنیا کې چې کوم خور شوی دی چې ته مونکی پاکس وایرس وایي نو دا وایرس چې کوم دی دا نن سبا پاکستان کې د دې کیسونه راغلي دي د دې کیسونه ډایګنوز کیږي په اسلام آباد کې هم راغلي دي سسپیکټ کیسز راغلي دي او په پنجاب کې یعنی په لاهور کې هم د دې کیسونه راغلي دي نو خلکو سره بیا ټینشن دی چې دا څه نه وي چې دا د کووډ غوندې جراثیم دی کووډ 19 چې کوم هایپ کریټ کړی و په ورلډ کې خلک د دې نه ډېر زیات تیریږي چې دا څه نه وي چې دا هغه وایرس وي د دې وایرس په باره کې زه غواړم چې زه د تاسو سره څو خبرې شیر کړم په ډیټیل کې نه ځم دا شارټ هسټري د دې په باره کې زه تاسو ته لږ وایم دا چې کوم وایرس دی دا مونکی پاکس وایرس دا فرست چې کوم کیس په 1958 کې دا په یو ریسرچ سنټر و چې پاغه کې دغه په یو مونکی کې یعنی یو بندر کې دا ډایګنوز شوی و په 1958 کې او چې کوم فرست هیومن بینګ کیس ریپورټ شوی و په ورلد کې هغه په 1970 کې په 10 منثس اولډ ماشوم کې دا کیس ډایګنوز شوی و نو دا مونکی پاکس چې کوم دی دا په 2022 او په 23 کې دا ګلوبلی آوټ بریک شوی و په ټوله دنیا کې د دې کیسونه راغلي وو خو زیات کسان په دې کې ایکسپایر شوي نه وو یعنی د مارټیلیټي ریټ د دې ولا کم وو په هغه ټایم کې چې کوم خلک انفیکټ شوی و یا افیکټ شوی و تقریبا 800 پورې خلک په دې کې مارټیلیټي و ډیث و شوی و او باقي دومره زیات ډیث نه و لکه د کووډ 19 ولا چې کوم دی اوس چې کوم شوی و خو په دې کې د دې چې کوم مارټیلیټي ریټ دی دا کم دی 1% نه ونیسه اپ ټو 2% بلکې بلې ځنه کې لټریچر کې راغلي دي چې 10% پورې هم د دې مارټیلیټي ریټ تللی دی نو د دې په باره کې تاسو ټینشن مه کوئ دا یو وایرس دی دا وایرس چې کوم دی اکثر ټول وایرس نن سبا چې کوم دی فلو وایرس راغلی دی په دې کې کووډ وایرس هم راغلی و او فلو وایرس چې کوم دی دا انولی د دې آوټ بریک کیږي سپتمبر اکتوبر مهینه کې د دې لپاره ویکسینیشن هم راځي د دې چې کوم هغه د وایرس دی دا مونکی پاکس وایرس دا د سکویرل پترو باندې او د مونکی پترو باندې دا سپریډ کیږي فرام انیملز ټو هیومن بینګ یعنی دا زونوټیک ډیزیز دی او بل دا دی چې د دې ډیزیز چې کله یو کس ته ولګي د څه د وجې نه کیږي د دې چې کوم دی مختلف په دې کې موډ اف دیتا موډ اف ټرانسمیشن موږ ورته وایو چې کوم دا موډ اف ټرانسمیشن دی په دې کې داسې راځي چې دا د هیومن بینګ ته چې کله لګي د څه د وجې نه لګي دا د موږ ته فیس ټو فیس چې کوم سپریډ دی چې پاکه فار ایگزامپل کافینګ دی سنیزینګ دی پاکه کې ټاکینګ دی فار ایٹ لیسٹ 5 منټس لپاره او بل دا دی کوم چې کوم سکین ټو سکین ټچ دی د دې په وجه سره کیږي هیومن بینګ ته یو بل ته لګي او بل چې کوم د ماوث ټو سکین دی چې کوم ماوث ټو سکین مقصد دا دی چې د دې په باره کې موږ نشو سو ویلی چې موږ پښتانه یو خو ماوث ټو سکین په وجه سره هم دا مسله یو بل ته لګي او ملکه څنګه چې ما تاسو چې ماوث ټو ماوث د دې په وجه سره هم دا کیږي او بل ډراپلیټس دي لکه ډراپلیټس دا دي چې فار ایگزامپل لکه څنګه چې کووډ کې دا په سنیزینګ کې په کافینګ کې دنه دغه جراثیم یو بل ته لاګي او بل چې کوم خلک ته دا مونکی پاکس وایرس وی یعنی دا ډیزیز وی هغه چې کوم برتن استعمال کی کومه کپڑے هغه استعمالوي کوم ځای باندې دغه پته کیږي کوم د دې بیډ شیټ ته کوم د دې بلانکټ ته د دې وجنه دغه نور خلکو ته سپریډ کیږي نو احتیاط ضروری دی پکې چې چاته وی پکې او د دې چې کوم سمپټم او ساين دی هغه د دې په ټولو نه ضروری خبره دا دی چې په دې کې ټمپریچر راځي او دا ټمپریچر سره بیا په بدن باندې ریشز چې کومه د تا سرمن دی په سرمن کې ریشز راځي یعنی داغونه راځي او بل د دې سره وامیټینګ کیږي د دې سره خېټه خرابېږي د دې سره هډیک راځي جرنلایز باډي ایک ان پین وسره کیږي ټول بدن کې درد چونکه دا وایرس دی او دا وایرس کې دا ټول خبرې راځي لکه څنګه په کووډ کې چې راته الله څنګه په فلو وایرس کې راځي داس په دې وایرس کې هم راځي خو دا دې وایرس چې کومه
टिपिकल प्रेजेंटेशन دی هغه لیمف اډینوپاثي دی یعنی په بدن کې چې کوم غوټې وشي هغه غوټې ته ولا په ماره کې ها کې دی شي د انګوینل ریجن کې دی شي لاندې کې دی شي اتا په ترغونو کې هم دا کې دی شي موږ ته اگزیلری لیمف نود ته وای نو په دې کې د ډیر زیات پینفول وي چې کله پینفول لیمف اډینوپاثي راشي یو کاستا ټمپریچر دی او سکین ریش دی دا درې کارډینل سیمپټم دی نو موږ وایي چې دا شک دی چې کېدای شي د پیشنٹ ته د کاستا مونکی پاکس وي او د دې پیشنٹ کنټیکټ وي د مونکی پاکس پازیټیو پیشنٹ سره یعنی کلوز کنټیکټ وي نو موږ شک دی چې دغه تبه د مونکی پاکس وي نو د دې لپاره بیا موږ څه کوو د دې لپاره موږ دا کوو چې د لپاره انویسټیګیشن دی انویسټیګیشن کې اس سچ د بلډ انویسټیګیشن دا سه نشته چې موږ وایو چې یاره دا موږ ته دا کنفرم کوم خو ځنې ټیسټ دی چې هغه ته موږ پی سی آر ورته وایو دا چونکې پی سی آر ټیسټ پیشنټ ته موږ ایډوایز کوو او دا پی سی آر ټیسټ موږ د کوم ځای نه اخلو چې کوم سکین کې ریش دی کوم ځای کې په سکین کې یعنی زخم راغلی دی هغه نه هغه اوبه کوي هغه چې کوم موږ ته بلیسټر دی یا هغه ویزایکل دی د دې نه د موږ ټیسټ کوو یعنی کوم سکریچ دی یعنی کرست دی هغه سکریچ دی هغه نه موږ سکریچ واغلو سواب والو هغه به ټیسټ ته اولیګو هغه موږ ته وایي چې او یس شته یا نشته باقی د دې چې کوم ادر فلویډز دي یا موږ ورته وایو چې کوم اوروفیرنګس دی یعنی ماوث دی یا نوز دی د دې نه د دې ټیسټ کیږي د دې په ویجاینا نه کیږي او د انوریکټل چې کوم د دې ټیسټ د دې ځای نه د دې ټیسټ کیږي خو موست امپورټنٹ ایریا چې کوم موست ایکوریٹ ډایګنوستیک ایریا دی هغه سکین دی چې د سکین نه د دې ټیسټ کیږي پی سی آر ټیسټ دی ریسټ چې کوم انویسټیګیشن دی د بلډ انویسټیګیشن د دې دومره امپورټنس نشته ها سپورټینګ ایویډنس شته چې تا سپورټ کوي وایرل انفیکشن دی کېدای شي په دې کې لیمفوپینیا وي په دې کې کېدای شي لیوکوپینیا وي په دې کې کېدای شي نیوټروپینیا وي دا کېدای شي پکې خو انویسټیګیشن اف چایس چې کوم دی هغه پی سی آر دی او بل اوس د دې علاج څه دی د دې صرف او صرف یو علاج دی چې هغه ته مونږ وایي آیسولیشن 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 یعنی بیل کمره بیل ځای کې به دغه اوسیږي کم از کم د دې چې کوم انکیوبیشن پیریډ دی هغه 1 ویک نه ونسه اپ ټو 3 ویکس پورې دی یعنی د 2 هفتې نه ونڅه 3 هفتې لپاره به دا بیله کمره استعمالوي هر څه به بیل خوراک به کوي او چې څومره د کلوز کانټیکټ دي د دې لپاره ویکسینیشن دی هغه ویکسینیشن به کوي خو پاکستان کې ما په خیال سره اوسه پورې د دې ویکسین اویلیبل نه دی خو مخکې چې کوم خلکو د سمال پاکس لپاره ویکسین استعمال کړي دي نو هغه هم پروټیکټیو دی خو چونکې 1980 کې سمال پاکس چې کوم د ورلد نه اریډیکیټ شوی دی نو د دې ویکسین اوسه پورې اویلیبل نه دی خو چې کوم نارمل روټین انویسټیګ غادي ویکسین دی دا هم پروټیکشن ریټ اس سچ په لټریچر کې نشته خو چې کوم دی کچا لګېدلې دي ماشومانو ته چې کوم ویکسین لګېدلې دي نارمل روټین چې کوم ای پی آی ولدي دا نه چې کوم وایرس دی کېدای شي دا خلک بچ کېږي خو په ټول نه دی بچ کېدلې لپاره بهترین چې کوم علاج دی ادا دی چې آیسولیشن داسې خلکو سره کانټیکټ به ډېر زیات کم کوي او لاسونه به چې کوم په کور کې د سمال د مونکی پاکس وایرس راغی نو لاسونو صفایي او هند واشینګ ډېر ضروری دی ماسک استعمالول په دې کې ډېر ضروری دي نو دا څو خبرې دي د مونکی پاکس په باره کې او دا هغه خلکو ته ډېر تکلیف رسوي چې کوم خلک امیونو کمپرومایز دي فار ایگزامپل چاته بیماری د هغه سټیراید یوز کوي چاته هارت بیماری چاته د کډنی بیماری ده څوک په امیونو سپریسیو ټریټمنټ باندې دي څوک د کینسر دوايانې خوري څوک سټیراید ډیر زیات استعمالوي یا کوم ایکسټریم اف ایجز دي چې کوم مشرومان دي یا ډیر زیات بوډاګان دي دې ته دغه مسله جوړوي او باقي چې کوم ینګ کسان دي تاسو بالکل ما یریږي تاسو دومره ډیره مسله نه جوړیږي خو دا کېدای شي چې ټمپریچر راشي یو هفته لپاره 15 ورځې لپاره نو هغه مسله لږ جوړوي او کېدای شي د ډیهایډریشن وي خلکو یعنی کمزوري هم پکې راځي نو ښه خوراکونه پکې کوي یریږي ما هیڅ مسله نه دی او بل دغه چې کوم دی دا وایرس دا چې کوم په ډنمارک کې چې څومره د ساوث افریقن ایریا دی ریجن دی په دې علاقې کې دا ډېر زیات دی ولې چې دغه وایرس چې کوم دی دا زیات نه زیات چې کوم سپریډ کیږي دا هوموسیکشوال چې میل ټو میل سیکشوال اکټیویټي سره دا ډېر زیاتیږي نو د دې وجه نه د مونږ علاقه کې په پاکستان کې چې کوم د اسلامي کنټری دی په دې کې د دې سپریډ ډېر زیات
کم دی، دلته ډیر زیات نشته، خو احتیاط به ډیر زیات کوو چې کوم خلک د دې ملکونو راځي، د ساوت چې کوم د افریقا نه کوم خلک راځي یا چې کوم د دې علاقې سره تعلق دی د خلک پاکستان ته راځي، هلته کوم خلک تللی دي، نو په هغه کې د دې سکرینینګ ټیسټ ضروري دی. ادروایز دلته چې کوم پاکستان کې د اسلامي کنټری دی، په دې کې د دې موډ چې کوم سپریډینګ فوکس دی هغه ډیر زیات کم دی. نو په کار دی موږ ته چې موږ احتیاط وکړو او د دې نه ایریږي ما دا هېڅ مسله نه دی، او دا به په خپله د چې کوم موږ ورته وایو چې ښه زبردست خوراکونه کوي او خوراک سره دغه او پیناډال ګولۍ دي دغه استعمالوي او ښه زبردست خوراک سره تاسو د دې نه بچ کېدلی شئ، د دې سیمټم تاسو سره مینیمایز کېدی شي. تھینک یو، ډیره ډیره مهرباني، شکریه.